أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سورة الحديد 22 نمبر آیات. په دې 22 نمبر آیات کې نو یو وسوسې جواب دی، یو سوال جواب دی. او سوال د سره ولاړېږي چې الله تعالی حکم کړی دی چې الله په لار کې مالونه خرج کړي، د دین د ترقۍ او سربلندۍ لپاره د دین په ضرورت کې خپل مال ولګوي. نو یو د دې په مقابله کې یو وسوسه ولاړېدله، او وسوسه دا و چې موږ د خپل مالونه نه خرج کوو، د دې لپاره چې کوم یې دا مال خرج کو نو بیا به په موږ باندې مصیبتونه راشي او نور مال به سره نه او نور مجبورۍ به راولاړ شي او مال به سره نه. نو مفسرینو لیکلي دي چې هو الجواب ولما يوسوس في الصدور ان ندخر الاموال لدفع المصائب. موږ مالونه د الله په دار کې ځکه نه ورکو جمع کوو چې بیا را باندې مصیبتونه راځي باقي کې بلګول غواړي، نو ځکه موږ بخیلان شوي او نه لګو مال. جواب یو شو او جواب حاصل خلاصه دا ده چې ان ما قدر لكم لا يدفع بالاموال لا يدفع بالاموال، چې کوم مصیبتونه او مجبورۍ تاسو د پاره مقرر شوي دي او الله وایي چې دغه مصیبتونه به تاسو را ولا تقدیر کې د مقرر کړی دي، هغه تاسو د مالونو په ذریعہ باندې نه د پکېږي. تاسو مالونه هغه مصیبتونه د پکولې نشي. سر به ته پیسې خلې دې د پاره چې څه کټه بیماری دا باندې راشي زو په خپل علاج او بالکل خرچه در سره نه کې ځان د بخیل جوړ کړي، نو الله تعالی دې ساده لپاره کوم بیماری مقرر کړي د بدغه پیسو بری د سره په علاج مونږ دی. خلاصه شو در جواب خلاصه ده. نو سوال دا چې مالونه څنګه نه راګو چې مصیبتونه روان دي دغه جواب وکړو. جواب دا و چې کوم مصیبتونه تاسو د لپاره مقرر دي په مالونو سره تاسو دغه جواب نشئ کولای. نو الله تعالی فرمایي ما اصواب من مصیبت، هغه چې رسیږي سم مصیبت په الارض وزما کې ولا فی انفسکم ونه په نفسونو استازو کې الا فی کتاب، مگر دا موجود دی په کتاب کې من قبل ان نبرأها، مخکې در پیدا کولو زمونږ د مخلوق لاره چې مخلوق پیدا کړي نو دغه مصیبتونه مخکې زمونږ جوړ پیدا کړي مثلا موجود او مخکې زمونږ سره باغ الله محفوظ کې لیکلي پراته، نو چې پراته لري ساده لپاره مصیبت لیکل شوی دی د مخکې نه ساده عمل په وجه باندې دی، هر وجه باندې چې دی پتا باندې امتحان پتا ور دی، عذاب پتا ور باندې دی او ته وی د مال په ذریعہ باندې دغه جواب کوم جواب یې سره نشي کولای. ان ذلک علی الله یسیر، خیرن دا کار په الله باندې آسان دی، الله تګران نه دی. په دې وجه موږ وایو چې کوم خلک وایي چې موږ د قدرتي ابتونو مقابله کوو، دا خبره غلطه ده. کوم قدرت چې کومه پچ در پر الله مقرر کړی تیر سره مقابله نشي کولای. لکي لا تأسوا على ما فاتكم، دې د فارج تاسو خپانه شي په هغه زمان تاسو داسونه نه لاړ شي، ولا تفرحوا او نه خوشاله شي، نه تکبر وکي. فرحه خوشالي منوهل بغیر شرعي طریقه باندې سره کله خوشاله شي ګډيږي سندري وای چوتري کې اخلاصي کې چغي وي، دې د باروي کې فرحه وي بغیر شرعي انداز باندې خوشالي اظهار کول. نو ولا تفرحوا او تاسو تکبر مکوي، تکبر څه تعبیر ته وشنو خره بما آتاکم په هغه سبا چې الله درکړي دي. والله لا يحب، الله محبت نه کوي کله مختار فخور، د هر متکبر او فخر کوونکی سره الله تعالی سره مینه نه کوي. نو دې خلاصه دار چې کله ته په دې مسله باندې پوه شولې چې کوم څه ماته ملاويږي هم الله را کوي، کوم څه چې زمانه اخلي مال الله اخلي، کم کړهو مصیبت چې الله نه مقرر شوی دی، نو تکبر او د فخر سلسله به کټ شي. ځکه فخر او تکبر خو بغه ټیم کې ولاړی کې ته وایي چې د خپل صلاحیتونه دي او زه خپل باندې قوي یم مضبوط یم او زه دې مستحق یم، تکبر باندې راولاړی چې ته دا کله ویل چې شستانه دا بل چا درکړی دی، تکبر خپل باندې لړ ختم شي هغه والوت. او دغه نه علاوه چې کوم دې فخر هم ختم شو چې خلکو نزان غټ غني چې زړه غټ سړی یم، زه چې دومره اساسي لرم دومره مال دولت لرم، او چې بدل ټکه ذهن دراغه جنت خو الله را کړی الله مقرر کړی په خپل وای تکبر ختم شي چې الله را کړی تکبر به کوم ځای نه راولاړ چې دا پردیس
او دې مسالې وضاحت دي لپاره الله تعالی کړی دی چې خلق په کم ما سچ ورکړل شوی دی باغې باندې تکبر ونه کی فخر په ونه کی ځکه متکبر او فخرجن خلق د الله تعالی نه خوخيږي بدی شي محبت وسره نه کوي چې محمد وسره نه کوي بیا نو بدی شي غصه یې ورته ذکر سي مخلوقات نه چې د الله خو خم نه یو بدیم شي نه دا مخلوقات ټول د الله تعالی دي یا به خوخيږي یا به بدی کیږي دوه خبرې دي نه بګه دریم اپشن پکې نه ځکه د خوري خپل بچي نو دا بچو سره یا مینه خوخ به یا به بدی شي دسه بګې نه چې نه خوخ نه بدی شي سیم نه دسه بګې سره نه دسه د مخلوقات د الله تعالی دي ټول نو الله تعالی به مخلوق سره یا مینه کده مینه زی بکی یا به بدی شي کده مینه زی بکی نه الذين حقا يبخلون جبخل کوي ويأمرون الناس بالبخل خلق تم حکم کوي د بخل کولو د دین دشمن جوړ شي نو مې يتولى حغز جمع خړای د دین د الله تعالی نه خپل معنی فرض مال چې کوم دی فرض عین حکم د مال کوم دی زکات او شرم نه ادا کوي شاعر الله په مستقیم تعاون نه کوي او د سره سره د دې حکم نه مکمل منکر دی بلم ته معنی کوي چې تم خرچه مکو مجمعات کې لګوا مې مدرسه کې لګوا مې بلځکین کې لګوا مې په غریبانو لګوا نو د سه معلومیږي چې د صدقې د حکم نه د زکات د غشر د حکم نه مکمل منکر دی او د دین نه د ون دین نه مخړول یوازې د جز نه مخړول د یو فرض حکم نه مخړول د ون دین نه مخړول نو ځکه الله تعالی یوم يتولى هغه چې مخواړي د یو حکم نه منل د ون دین نه منل دي فإن الله هو الغني الحميد یقین الله تعالی به حاجت لري او استایل شوی دی په دوه صفاتونو ذکر کول معنا دا ده چې الله تعالی نه تاسو مالونو ته محتاج دي تاسو جهادونو ته محتاج دي تاسو دینی مرکزونو مرسته کولو ته محتاج دي الله تعالی په خپل اچا ته ضرورت نشته او دومره مخلوق استای او صفات کوي چې کته ونه کینم نور مخلوقات ډیر موجود دي صفات کوي اپورا دي نو بعد دین باندې خرچه کول د دین مرسته کول استقبال مجبوری ده کې ونه کې ځان به خراب کی کوي کې خپل ځان به کامیاب کی لہذا په الله خو سره احسان ماړه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا موږ لګل دي پیغمبران خپل په واضح دلایل سره وانزلنا معهم الكتاب موږ سره نازل کړی دی کتاب والميزان او تلا ليقوم الناس دې د فارج قائم شي خلک بالقسط په انصاف باندې وانزلنا الحديد فيه باس شديد موږ را لګل دي وسپانه چې باغې کې جنگ دي سخت او پایدې دي للناس د فارد خلکو وليعلم الله دې د فارج الله معلوم کې من هغه سو ينصرو د الله تعالی دین مرسته کوي ورسله د الله د پیغمبرانو مرسته کوي بل غیب غیب باندې الله لیدل نه لري ان الله قوي عزيز قن الله تعالی طاقت والا غالب ذات دی آیات کې د پیغمبرانو دراتللو او دغه شاند کې د کتاب دراتللو حکمت ذکر کیږي پیغمبران الله ودر علیګل کتاب یې ودر علیګل الله تعالی دنیا ته وس باندې راغله دا وس باندې دنیا کې وری پیدا کړل دې څه حکمت دې ځکه کې دریو خبر وضاحت او په دې ځکه کې ترغیب د جهاد زجر د رټل په هغه چا باندې چې کوم د جهاد نه خاموش نازي پر ځان جهاد کې سنالي وختار رهبانيت او رهبانيت غوړه کړل رهبانيت او ځان له عبادت کې او ځان ځکه کې ناس ګټ کې ناس او چا کار نه لري د رهبانيت وي نو دا خلک باندې زجر دی الله تعالی وایي چې لقد ارسلنا رسلنا موږ را لګل خپل پیغمبران بالبينات په واضح دلایل باندې دلایل ځنه علماء راي دار دین احکام مراد دي واضح احکام دي مراد او ځنه علماء راي دار چې نه د بینات نه مراد معجزې دي چې پیغمبري باندې د پیغمبري باندې معجزه واضح ثبوت ته دلیل لږي معجزه ور سره ته پیغمبر ویلې شي چې نه ته نشي ویلې نو بینات د مراد معجزې چې د پیغمبرانو سره معجزې ور سره دي وانزلنا معهم الكتاب مو سره کتاب را لګلې دي پیغمبرانو سره کتاب ور سره یا اوس خپل نازل شوی جدید کتاب یا اوس سابقه کتاب ور سره خو کتاب خامخا آسماني ور سره والميزان او تله د میزان نه تله مراد د په دې سره حقونه تله لیکي او د خلکو اسی به متعین کیږي اوس د کتاب د نازلېدلو د پیغمبر دراتلو حکمت دا شو ليقوم الناس بالقسط چې قائم شي خلک په انصاف باندې دنیا کې امن راشي انصاف قائم شي د ظالم لاس ونیول شي د مظلوم سره مرسته وشي دا د پیغمبر دراتللو د اسماني کتاب د نازلېدلو بنیادی حکمت همدغه وجه موږ دغه خبره کوو چې په دنیا کې امن په یو صورت کې راځي چې اسماني کتاب ناپیش او د عملی شکل ورکړي د نظام حیثیت او ورکړي نظامی حیثیت دا عبادت او تلاوتون اذکار پورې محدود نشي نو امن راتلی شي
او څو پر جسمانه کتاب حاکم نه نو امن د سره قائم دي نشي او د نه قائم دي ډېر وجوهات څوک وایي چې د په وسایلو سره به وشي په خفیه کیمرو سره به وشي نور ذریعو سره به وشي دا د سره نه کیږي دوه وجوهات غټ مخه ته معرف نقل کړی دي یو دا وجه دا چې امن قد ال راضي چې خلکو بزنو کې د الله یره راشي او د الله تعالی یره د اسماني کتاب سره راضي د نور تعلیماتو سره سره راضي نو دغه کیمرو دغه قوتونو سره د خلک د سازشونه وږي او د طریقې به زوګي چې خپل کار به جاری ساتي او دا هر څه موجود دي بیا خلک لګي چې کله الله یره پکې رااله دا هیڅ نه امن او امان به مشکلات بنای یو خبره ده دویم دا چې قرآنی تعلیماتو کې دا دي چې تاسو قرآنی تعلیماتو هدایت دادي چې ان ادوا الامانات الى اهلها تاسو خپل اهلدار د امانتونو مالک چا امانت څخه حق جوړیږي د کم زګین نه غوړتا وسپاره نو شریعت د دې خبر ترغیب ورکړي چې خپل ذمہ فارغه کې خپل څه حواله کوي چې چا در باندې شته او باقی تعلیمات څه نه دي هغه بل شان دي هغه د حق اوله کولو واس کې نه دي هغه د حقوقو د حاصلولو لپاره دي په دې وجه باندې وکالتونه چې کوم د وکالت کوم سبقونه دي نو وکالت کې دا خبره نه ده چې بل د حق وسپاره او خپل غاړه ده نه د بل د حق څنګه حاصله دي د لپاره ویل کېږي دی وجه احتجاجونه مطالبات څومره رواني په ملک جلوسونه دي د لپاره خپل حقونه وصول کی دي د لپاره نه چې خپل حقونه خلکو ته ادا شي د سینه او امن ال راځي چې حقونه په ادا کولو باندې کار شروع شي حقونه په وصولولو باندې کار نه بده معنی نه کیږي چې حقونه په ادا کولو باندې کار شروع شي الله من راتلی شي نو د اسماء د امن قیامول د پیغمبر راتل اسماني کتاب نازلېدل بنیادی مقصد ليقوم الناس بالقسط چې خلق قائم شي په انصاف سره په دې کې دوه څه ذکر شوی دی یو کتاب دی بل میزان پیغمبر سره یو کتاب دی بل بتلای بل تل را لګل تل هغه شته ویل کېږي کتاب سره د حقونو بیان کېږي چې د پلانې دومره حق کېږي د پلانې دومره حق کېږي او بتل سره د حقونو تعیین کېږي چې او د بیا ورتلی او د بیل کې تعیین وتوي تله یو هغه د خلک دو بالټي په ګلاس کې چوت نیولې اوله زمانہ کې دا نقشه و اوس دغه تراکم شوی د مختلف قسمونه دي و دې اوس په خلک رڼاګان ناپ کوي چې دا رڼا څومره مقدار باندې ده یخني ګرمي پکې ناپ کوي دغه نه علاوه چې کوم دي هواګان ګیس پکې ناپ کیږي د بجلی دا کرن پکې ناپ کیږي دا ټول په میزان کې شامل دي او د دې لپاره الله تعالی را لګري دي چې بده سره حقونه تعیین وشي وضاحت وشي د څنګه دوه خبرې ده چې د میزان د انزلنا سره لګول چې موږ کتاب نازل کړي تلم نازل کړي ده یو خبره ده چې تل خو نه نازلې کې تل بزما یو څه پرتای او کتاب د بر ناراضي د انزلنا سره سم تعلق شو یو جواب علماء دا کړي چې دا د ول میزان نمخي وضع الميزان تکشتا او کوم ځکه نه معلومیږي سورۃ الرحمن نه معلومیږي الته کې الله تعالی وجه موږ تل پیدا کړی ده نو هغه د دې ځکه سره مخه وضعب وکي خود لشي وضعنا الميزان موږ تل خودري د بزمکه کې لیکن هغه ټکه سورۃ الرحمن کې موجود دي ځکه کې ذکر نشو یو تعبیر دی دویم تعبیر دا ده چې تل د اسمان نه هم نازلېږي ذکر ډیرو سورتونو تاریخونو ذکر کړی دي چې نوح علی السلام سره کوم طلب د اسمان نه راغلی و نازل شوی و او باقي من اتفاق دی نو کې دې چې د اولنې تل هغه تر اصل ته اشاره هم هغه تل مراد شي بیا باقي طریقې خلکو جوړ کړل دا غي نه نقل کړي دي بیا باقي کې ترقی شوی دا جدا جدا انداز باندې جوړ شوی دي نو بلغه طریقه باندې انزلنا سره مناسبت شته دي او دا څنګه انزلنا په معنا د خلقنا سره هم راتلیش وانزلنا الحديد امن نازل کړي دا وسپانه یا را لګریم دا وسپانه فيه بأس شديد بدی کې جنگ دي سخت ورګه سخت جنگ پروت اوس باندې کې سخت جنگ ټول دنیا کې څومره جنگونه چې اول ورځ نه روان دي او ټول جنگونو کې وسپانه استعمالي کی مخکې غاښه استعمالي د وسپانه نه جوړ تور به د وسپانه نه بول ډال به د وسپانه نه بول او دا غسه نور څه زړه بیا چې هغه کې ترقی وش ولا د بارود طریقې ته وخت لګام ټول وسپانه استعمالي کی بل شي به کې نه جنگونه د وسپانه نه جوړ الله تعالی نعمتونه ذکر کوي او د امن قائمول لپاره اولنې کتاب پسې تلا او درې نمبر د وسپانه ذکر دی خو بجدا انزلنا سره دی اولنې انزلنا سره تعلق نشته دغه یو مضمون ته اشاره ده تفسیر باندې قرآن ذکر کړی دی دغه بل مضمون ته اشاره ده چې د اسلام انداز او طریقه ده چې د خلکو ذهنونه په بته باندې مطمئن کی چې قرآنی احکام اسلامی احکام د عدل او د انصاف دي او باندې باندې عمل وکړي د دې لپاره به دینی درس کاونه تعلیمي اداري ماحول جوړ کی در اسلام د مسلمانانو پرېزر د اسلام تعلیمات بیا کله کله به دسی وشي چې دسی باغیان برا پیدا شي تعلیم دغه مذهبي اسلامي تعلیماتو درسګاونو تربیتونو بس سخت مخالفي
او دغه د رکاوټ جوړیږي نو انزلنا الحديد فيه باس شديد دغه خلکو د مخنیوي د بار بیا الله تعالی وس په نه لګل پاګي به مخنیوي وکړي نو وس په استعمال وکړي کېږي د مجبورۍ په صورت کې چې کله بيخي مجبوري شي تاسو په خپل کار باندې پری دي نه معاف کوي دي نه ته مسلې سیوا کیږي ورځ په ورځ باندې ته د خپل تعلیم او تربیت او ماحول کې تاسو نه معاف کوي نو بیا الله تعالی وانزلنا الحديد فيه باس شديد وس په هم در لګل په دې باندې وس په نه باندې وسم د خلکو مخ په ونیس نو اسلامي تعلیمات ترغیبات د خلکو اصلاح بنیادن په تربیت سره پکار ده په تعلیم سره پکار ده او چې کله تعلیم او تربیت مخه د رکاوټونو مسلې سیوا کیږي نو به د وس باندې استعمال پکې پکار دی نو الله تعالی وجه موږ وس باندې نازل کړی دا چې په دې کې جنگ سخت جنگونه په وس باندې کیږي ومنافع للناس فائدې پکې د خلکو لپاره دنیوي فائدې څومره د یوي میوي او څومره کارخانه او ماشينري او څومره سامانو چې انسان د ژوند لپاره کار کوي د ټولو کې وس باندې استعمالېږي د وس عام انسانانو لپاره د فائدې لپاره به هم لوی فائدې شته نو وس مخکینی آیات سره مناسبت هم بيخي واضح شوه د مخکینی سورۃ سره مخکینی سورۃ کې د توحید باس او دا توحید په ډیرو زیاتو دلایل او مختلفو اندازونو باندې ثابت شوی بیا دا توحید د چې خلک پیدا کیږي چې توحید ور سره قائل نه وښ بدمعشان وي ظالمان وي یوه خبره ته بغواګ نه کوي او سره توحید مخه ته باغ رکاوټونه مشکلات پیدا کوي توحید والا خلک به آرام ته نه پریدي نو به طریقه دا د وانزلنا الحديد فيه باس شديد دغه توحید او دین حفاظت په وس باندې کیږي په وس باندې دغه دین او دغه توحید حفاظت وکړي او ګره سره ظالمانو برحم او کرم باندې پریدي نو بیا ختميږي وليعلم الله او دې د فرج الله معلوم کی مې ينصره سود الله تعالی مرسته کوي اوس باندې د پاره نازل شوی دا چې خلکو د پاره بګه د جنگ طریقې شته جنگ پکښتا دنیوي فائدې پکې دي دریم حکمت دا ده چې وليعلم الله مې ينصره هغه څه پکې الله تعالی معلومه چې الله تعالی د دین مرسته څوک دین د پاره jihad څوک او اوس باندې څوک استعمالي ظالمانو مقابله کې څوک پیش کیږي الله تعالی د دین مرسته کوي او رسوله د الله تعالی د پیغمبرانو مرسته کوي یعنی د الله تعالی د دین او د پیغمبر د حفاظت لپاره اوس په نسو کې استعمالي هغه کس پکې معلومه بل غیب غیب باندې الله لیدل نه دی ان الله قوي عزيز یقینا الله تعالی طاقت والا دی غالب ذات